په ګڼ تعداد کې تاسو ټول خلک راوتی یې. دا د مسلمانانو هغه ایمانی زور دی، هغه ایمانی جذبه ده چې نن ټول خلک په دې باران کې په مصروفه ورځ باندې په مصروفه ټایم کې راغلي دلته ولاړلې. خبرې ډېرې دي، هغې ته نه ځو. ټولو ته معلومه ده چې د فلسطین د ځمکې څو قیمت دی، څومره اهمیت دی د مسلمان لپاره. هغه خپل د روح نه زیات قیمتي خاوره ده، هغه خپل د روح نه زیات قیمتي وطن دی. نن زما لپاره ډېره د افسوس مقام دی چې نن ایران وایي چې زه ښکاره ملګرتیا کوم، زه فوج لیږم، زه امداد کوم، خو زما پاکستان وایي چې زه د امداد نه یم، زه د اعلان نه یم. که چا اعلان هم وکړو وایي که دا اعلان تاسو ځان هم کوئ نو په تاسو پابندي ده. زما د پاکستان د حکومت نه، زما د آرمي چیف نه دا مطالبه ده، ستاسو په دغه باندې ستاسو په وساطت سره زما دا مطالبه ده چې فوراً دې د جهاد اعلان وکړي. دا جهاد په دې موقع فرض شوی دی، دا فرض عام دی. زما د فلسطین مسلمانان ماشومان چې دي هغه قتل کیږي، هغه په ځمکه کې ژوندي ښخېږي. زما هلته کې د پیغلو بې حرمتي کیږي، زما هلته کې قبله اول قبضه کیږي. او زه به ناصب، زه به وایم چې زه خپل ایټم بم ساتم، زه خپل ملک ساتم، زه خپل ملک نه ساتم. ما ته د داسې بل ضرورت نشته. دغه موقع ده زه د دونه دا پر زور مطالبه کوم چې فوراً دې د جهاد اعلان وکړي، موږ له دې هم اجازت راکړي او په خپله دې هم بندوال شي.